نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام دزل بنیر سرا تعلق لرونکو مسلمانانو سلګ د خوشاله خبره نه ده سمامولی خبره نه ده چې د بنیر د دې کلی ماشومانو چا خود الله کتاب په ترجمه باندې ختم کړی دی اور چا د الله کتاب په ناظره باندې اختتام تا رسولې دی ډیر مبارکی د هغه ماشومانو ته اور د هغه ماشومانو والدینو ته عزیزانو کله نه چې وګوري چې دنیا آباد شوې ده الله رب العزت دو طاقتونه یا دو سيزونه دنیا ته رالیږي یو بارک حکم کوي چې د دې عمره په دې لار روان شي بلی نه وای چې دینه منع شي کمی ته چې وای چې دې اتباع کې دې پس روان شي هغه ته وای آسمانی پیغام هغه ته سوي چا چې خلکی جب اشتا هغه ټول وای د چا متعلق چې الله وای دی پس روان شي هغه ته سوای آسمانی پیغام متعلق د الله حکم دی چې دی پس روان شي او یو دی د شیطان خبره د الله معصیت د الله نافرمانی الله بار بار حکم کوي چې د الله د نافرمانه نه منع شي د الله د نافرمانه نه چونکه شپه هم دا ډیر اوږد تقریر کولو اراده هم نه لرم مختصر د اختلافاتو د فرقواریتونه بالاتر د قرآن او حدیث یو څو خبرو کولو اراده لرم او دا مطالبه کوم چې ټول ملګری توجه سره ما ته جواب راکوي تاسو وکوي ان شاء الله زما با کوشش دا وی چې زب مختصر خبره کوم
ستاسو به کوشش دا وي چې ژوندي اوسئ. ورونو دی دنیا ډیر انقلابات لیدلی دي، په دې دنیا ډیر اوازونه تیر شوي دي، په دې دنیا ډیرې چغې تیرې شوي دي، خو د ټولو لب لباب، د ټولو مغز او خلاصه هغه دا خبره ده چې د الله پیغام ته راشه، د الله پیغام ته دویم ورکې دا اهمه مطالبه ده چې الله ستاسو کم دشمن شیطان مقرر کړی دی د خبره دا اهم مقصد دی د مذهب په دی فلسفه کې. څومره چې الله انبیا را لیږلي دي، څومره چې الله انبیاو ته شرایع ورکړي دي، شریعتونه او دینونه، هر نبی ته دا حکم چې خلق چاته راوبله او خلق د چا د تابعدارۍ نه منع کا؟ شیطان. دا د ټولو مذهبونو یو لب، یو مغز او یو راز دی. انسانان که په دې حقیقت ورسېدل چې د چا منل غواړي او د چا نه منل غواړي، اختلاف به هم ختم شي، جنگونه او جګړې به هم ختم شي، اور د امن یو عظیمه فضا به قایم شي. او دا خبره زه د خپل ځان د طرف نه کوم، دا د الله رب العالمین د کتاب نه کوم چې هغې ته قرآن مجید وي. کله چې الله رب العزت سیدنا آدم علیه السلام دنیا ته راولیږو، نو الله سبحانه و تعالی دی سیدنا آدم علیہ السلام تا یو حکم کو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ چونکہ بادشاہانہ کلام استعمالی، زکه چې مالک الاملاک لوی بادشاہ دی، نو الله رب العالمین سیدنا آدم علیہ السلام ته فرمایي فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ. فَإِمَّا دا د کلام هغه توقع کی انقطاع راولی، علماء پی پوئیگی مخ کے پی نظم، خو کچرت کی یأتینکم منی ہدن، ستاب اولاد تا زما دا طرفنا سا پیغام درگے. یعنی دنیا کی دا آدم علیہ السلام دا اولاد سلسلہ شروع کم. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ زما دا طرفنا سا پیغام درگے، سوک پیغمبر درگے، چا کتاب درلو، چا د قانون او د جن تیرولو داس یو دستور مخکې کو چې هغه دستور او هغه قانون چا جاری کړي؟ نو قانون بداوی فمن تبع هدایا، سوک چې د الله قانون پس روان شو، فمن تبع هدایا سوک چې د الله پیغام پس روان شو، فمن تبع هدایا سوک چې د الله خبرې پس روان شو. نو دا دنیا به ختموم، د دنیا دا خیسته غرونه به ختموم، دا ډیر مال او جلال به د خلکو ختموم، دا ډیر طاقتونه او ډیر غرور به د خلکو ختموم، یو ورځ به د انصاف قائموم. نو هغه د انصاف ورځ متعلق قانون دا دی چې فمن تبع هدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سوک چې د الله پیغام پس روان شوي، د قیامت په ورځ به پې نه سیری او نه به غمجني، نه به پې ویری او نه به. نو عرض مې دا کو چې دا د الله د دین
یو اهم مسئله و فمن تبع هدایا د الله پیغام پس روانېدل. مسلمانان هر دور کې چې موجودو، العرض انسانان چې په هر دور کې موجودو، الله هغې ته انبیاء را لېږلي دي او اواز یې کړی دی فمن تبع هدایا. ای خلقه د چا پیغام پس روان شي؟ د چا خبره ومنې؟ څوک حاکم ومنې؟ څوک د تمامو بادشاهانو نه اوچت وګڼئ؟ د چا د خبرې مقام ټولو کې اوچت وګڼئ؟ د چا اطاعت وکې؟ د چا فرمان برداری وکې؟ فمن تبع هدایا، څوک چې د رب پیغام پس روان شو دی کامیاب دی. نو کله چې الله دنیا ته انسانان راولېږل، نو انسانانو سره الله د هغې دشمن شیطان هم راولېږو. الله به خلق ځان ته رابلل او شیطان به خلق ځان ته رابلل د الله په مقابله کې. دا یو جنگ شروع شو. دې ته فکری جنگ وای، دې ته نظریاتی جنگ وای، دې ته د عقیدې جنگ وای. په انسان باندې هم یو امتحانو. رب العالمین دنیا کې انسانان پیدا کړل. اوس الله غواړي چې دا د زما بندگان شي، دې خالص ما ته آواز کوي، پریاد دې صرف ما ته کوي، زاری دې صرف ما ته کوي، جړه دې صرف ما ته کوي. شیطان وی چې نه، د دغه رب مقابله کې دا کله بت ته په سجده کا، کله کاڼي ته په سجده کا، کله یو سیس ته په سجده کا، کله بل سیس ته په سجده کا. دا د شیطان هغه لوی مقصد و. خو الله به انبیا را لېږل دې دپاره چې د چا توحید بیان کی، د چا لوی بیان کی، د چا عزت بیان کی، د الله. دا به د الله رب العالمین طریقې کارو. خو مخلوق به شیطان جهنم طرف ته روانو لکه څنګه چې اوس روان کړی دی. نو په دغه سلسله کې الله جل جلاله د سیدنا آدم علیه السلام نه واخلي تر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پوری د انبیاء یو سلسله جوړ کړه. او دغه سلسله د انبیاء د کې هیڅ د مفاد دعوت په نظر باندې ناراضي، دې کې د یو جماعت پروګرام نه و، په دې کې د یو تنظیم او د یو پارټي پروګرام نه و، بلکې کله نه چې الله جل جلاله د انبیاء علیهم السلام سلسله دنیا ته شروع کړې ده، نو هر یو نبی هم په دې خبره را لېږلی دی، هر چاته د دې خبرې تعلیم ورکړی دی چې دا انسانان په دې خبره پوهه کا، د انسانانو زړونه دې خبرې طرف ته مایله کا چې دی په دې حقیقت باندې ورسیږي چې لا اله الا الله. تاسو ټول وایئ څه به وي؟ لا اله الا الله. د انسانانو دې زړونو ته دا یو حقیقت دنکا چې د خلقو د زړو او د ژبې تار په دې خبره باندې وتړلی شي چې لا اله الا الله. زما حاجت روا څوک دی؟ چې انسانان په دې خبره باندې پوه شي چې زمونږ او د ستاسو مشکل کشا څوک دی، چې انسانان دا خبره زړه ته کوزه کي چې زمونږ او د ستاسو د عزت او د ذلت مالک څوک دی. خلق دې خبرې طرف ته راوبلل چې اے خلقو په زړونو کې د لات منات عزا او هبل سره محبتونه متړئ. اے خلقو نه لات منات عزا او هبل د عزتونو مالک دي،
نه خدا د نفع او د نقصان مالکان دي، نه خدا چاته شفا ورکولی شي، بلکې د نفع او د نقصان مالک څوک دی؟ الله جل جلاله انبیاء د دې خبرې مکلف کړل. دا خبره د انبیاء علیه الصلاۃ والتسلیمات ذمہ داري باندې ولګوله چې دی خلق یو الله ته راوبلي، خلکو ته دی وایي چې لا اله الا الله، نشتا د اولاد ورکولو والا مگر صرف یو الله، نشتا عزت ورکولو والا مگر صرف یو الله، نشتا ذلت ورکولو والا، نشته دی چاته بغیر اسباب و امداد کولو والا، او نشته دی بغیر اسباب د چا आवाज اوریدلو والا، نشته دی څوک چاته نارینا یا زنانه اولاد ورکولو والا مگر کدی نو صرف اور صرف څوک دی؟ الله رب العالمین انبیاء ته دا خبره ورکړه چې خپل زړونه دې خبرې طرف ته متوجه کې اور د انسانانو زړونه هم دې خبرې طرف ته متوجه کې چې دا خلق د یو الله منونکي جوړ شي، دا خلق یو الله ته حاجت روا وي، دا خلق یو الله ته مشکل کشا وي. لیکن د الله د انبیاء مقابله کې الله رب العالمین د خلقو د امتحان د پاره شیطان پیدا کړی دی. څوک پیدا کړی دي؟ شیطان. او شیطان هغه به خلق همیشه د لا اله الا الله مقابله ته ودرول. الله رب العالمین نوح علیہ السلام راولېږو، قوم ته ووایه د یو الله عبادت کوئ. قوم کله بوتانو ته په سجده، قوم کله کاڼو ته په سجده، قوم کله د غوانو عبادت کړي، قوم کله د ستورو عبادت کړي، قوم کله د سپوږمۍ عبادت کړي. العرض قوم په مختلفو نارواو کې اختو، لیکن الله رب العالمین انبیاء را لیگل. شیطان خپل کار کو، خلق جہنم ته لیگل، اور الله رب العالمین دعوت به انبیاء او رسو اغي خپل پروګرام کو چې خلق ته د جنت لار سموله. نو دا پیغام د الله د توحید او د الله د یووالي چې د هر سړي زړه ته ورکوز شي، چې مسلمانان د دې خبرې د پاره کلک عزم وکړي، مسلمانان دا خبره زړه ته کوز کړي چې مونږ ته د الله د طرف نه کم پیغام راغلی دی، هغې ته قرآن کریم وایي. څه وایي ورته؟ قرآن کریم مونږ ته د الله د طرف نه یو پیغام دی. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. څوک چې دی قرآن پس روان شو د قیامت په ورځ به پې نه سیری او نه به غمجني. رونو قرآن یو عظیمه دنیا ده، قرآن یو ډېره لویه سرمایه ده، خو افسوس دا دی چې نن مسلمان د الله د کتاب نه ناخبره دی. د مذهبي سکالرانو کې یو سکالر دی ډاکټر ذاکر نایک، هغه غیر مذهب سره ډیره مخاطبه وي، خو د کار یو خبره کوي، پوره ښې خبرې د هر چا اغستل غواړي. علما یو خبره کوي، وي ښه خبره چې په دیوال باندې لیکلي یو مې قبول کا، او غلطه خبره که چا په تفسیر کې د قرآن د پاره هم ورځای کړه نو د قبلولو قابله. نو هغه وایي چې په دنیا کې مسلمان واحد داسې یو قوم دی چې د خپل مذهب د کتاب نه دی خبر. کم مسلمان لاس اوچتولی شي چې هغه وایي زه د خپل مذهب د کتاب نه خبر یم چې زما رب ما ته څه وایي. شته داسې یو مسلمان؟ دا د جړه مقام مونږ د پاره دی او که نه دی؟ الله د هدایت د پر لار سم مقرر کړي و. فمن تبع هدایا، څوک چې زما پیغام پس روان شو، څوک چې زما د الله پیغام قرآن دی که نه دی؟ او چا چې قرآن زده کړی نه هغه د قرآن تابعداري کولی شي؟ نو الله فرمایي د کامیابی راز پدې کې دی چې د الله پیغام پس روان شه. خو نن مونږ د الله پیغام پرېښودی دی، مونږ د الله پیغام
پوخا که ستاسو یاد شي دا ټلیفونونه نه وو نو خلکو به رابطې په څه کولې دي سپینګیرو ته به یاد شي د رابطو څه طریقه وه چاته پته شته خطونه به لیږلې کېدل یو سړی به بار ملک کې و نو ټلیفون خو نه و خط به یې ولیږو یو زوی بار ملک کې به به خط په چا باندې ولیکو دلته به په ډاک باندې راولېږو مور ته به چې خط راورسېدو نو تعلیم یافته خلک خو ډېر کم وو تعلیم یافته خلک ډېر کم وو نو د مور به پړونې واغستو او روانه به شوه کلی کې به مرزا صاحب او تعلیم یافته سړی کتو چې زما د بچی خط ماته پړاو کی چې زما بچی ماته سوی روغ دی رنزور دی بیمار دی خوشحال دی خپه دی ژوندی دی مړ دی څه حال دی نو چې مور به تر څو پورې هغه خط پړاو کړی نه او هغه مرزا به هغه مور ته پلار ته ورله خط اورولی نه تر هغې به هغې مور له قرارو هغه مور ته به تسلي ولی زما بچی خط را لېږلی دی ما ته خبردار کا اے مور د بچی د خط غم شته او د رب العالمین د طرف نه یو لوی پیغام را لېږلی دی چرته تلی چې دا ما ته پړاو کا د مور د پاره د بچی خط زیات قدرمند شو که د الله کتاب خطا شوی دی مور د بچی د خط زیات احترام کو که د الله د خط د بچی د خط ولی دی مور پړونې راغستې دی دا روانه ده د بچی خط مطالعه کوي خو د الله د طرف نه چې کم پیغام راغلی دی دا خط مطالعه نکو رونو دا قرآن د الله د طرف نه یو عظیم پیغام دی انسانانو ته چې اے انسانا دا د رب پیغام دی مطالعه کا ځان سره قرآن ولګوه د عقیدې رڼا پکې حاصل کا دا قرآن وی الله ته آواز کوا ته الله ته کې که نه کې دا قرآن وی سر یو الله ته ښکته کا ته یو الله ته سر ښکته کې که نه ښکته کې د قرآن مطالبه ده د یو الله ومنه ګریوان کې سر ښکته کا ته یو الله منې که نه منې د قرآن مطالبه ده رامدد شه او راورسېږه یو الله ته وایه تو ځان وګوره دې قرآن کې دا مطالبه تا منلې ده او که نه تا خو د هر مرض دپاره ځان له درګاه نیولی دی تا خو د څه مرضونو دپاره پیر بابا ته اوازونه دي نو ستا خو د بعضې بیمارو حاجاتو دپاره تروډیري بابا ته چغې دي کله د شلګزی بابا نیولی دی کله د علی حجویری نیولی دی کله د میا کریم شاه بابا نیولی دی د قرآن مطالبه دا ده الله نه بغیر بل چاته سر مخکته کوه نو ځان وګوره چرته سر خو دې د الله مقابله کې پیر ته نه دی کته دا سر خو دې د الله مقابله کې استاذ ته او عالم ته او شیخ ته نه دی کته الله فرمای زمانه بغیر بل څوک د نفع او د نقصان مالک مګڼه عقیده دی قرآن سره وتله چرته بې د الله نه خو دی بل چاته دا نه دي ویلي چې ای د بغداد شاهي میرانه ما د نیولې لمنستانه را رسیږي لویه ځوانه او زور دې زیات دی د هر چانه او را رسیږي پهلوانه دا چغې خو دې نه دي والې د قرآن مطالبه دا ده د الله نه علاوه د بل چا قانون مه منه چرته د بل چا قانون پسې خو نه روان د قرآن مطالبه دا ده د الله مقابله کې د چا خبره مه منه چرته د بل چا خبرو پسې خو نه روان د قرآن مطالبه دا ده چې شرک مه کوه ځان وګوره چې شرکیاتو کې خو نه یخته د قرآن مطالبه دا ده ظلم مه کوه ځان وګوره
چرته گاونډی خو درنه په اور کې نه دی ولاړ. د قرآن مطالبه دا ده ظلم مه کوه. چرته ستا لاس خو د پلار په ګریوان کې نه دی ښخ. چرته ستا څپېړه خو د رور په مخ نه ده پرته. د قرآن مطالبه دا ده زنا مه کوه. چرته ستا سترګې خو د پردې زنانه پوندو کې نه دي ښخې شوې. د قرآن مطالبه دا ده جواری مه کوه. چرته ستا مال خو په سینماګانو کې نه تقسیمیږي. د قرآن مطالبه دا ده خپل خور له حق ورکه په میراث کې او په ځمکه او په جایداد کې ورته حصه ورکه. ګریوان کې سوچ وکړه چرته د خور د مال نه خو د خپله خېټه نه ډکه کړې. قرآن وی دروغ مه وایه. لږ ځان سره سوچ وکړه چرته په ژبه خو دې دروغ نه دي جاري. قرآن وی بدعات مه کوه. لږ سوچ وکړه چرته خپل دین خو دې نه دی جوړ کړی. قرآن وی غیبت مه کوه. خپل مجلسونه وګوره، خپل پیج کې پوسټونه وګوره، خپل غلط کمنټ سے وګوره، غلط بیانونه شیر کول دی وګوره. د ټولو نه قرآن منې کړی یو که نه یو منې کړی؟ قرآن وی د مسلمان بې عزتي مه کوه. چرته په مسلمان خو دې لاس نه دی اوچت کړی. قرآن وی د چا په تکلیف مه خوشحالېږه. چرته چا پسې خو دې تاړې نه دي پړکولې. چرته جنگ کې خو دې نوکونه نه دي ګرولې. قرآن وی د الله نافرمانۍ ته مه نږدې کېږه. چرته لاس خپې او غوږونه خو دې د الله په نافرمانۍ کې نه دي مشغوله. قرآن وی جبه مه به کنټرول کوه. چرته په دې ژبه خو دې د بدعاتو پرچار نه دی شروع کړی. چرته په دې ژبه خو دې کنزل نه دی لګیا. چرته په دې ژبه خو دې مسلمان ته تکلیف نه دی رسولی. قرآن وی سترګې کنټرول کا. چرته زنا طرف ته نارواو ته خو دې نه دي کتلی. قرآن وی غوږونه کنټرول کا. چرته هینډ سپری کې خو دې ګانې نه دي لګولې. دا اهم د قرآن مطالبات دي، لیکن مسلمان د قرآن د مطالبو نه خبرو په زور جواب راکې. مسلمان د قرآن د آواز نه خبرو، مسلمان د قرآن د پیغام نه خبرو، مسلمان د قرآن د احکاماتو نه خبرو. الله گواه دے د مرگ مقام دے مسلمان لا. کم جامع کتاب اللہ را لے گلے رے. سمرا جامع کتاب دے د قرآن د جامعیت بدر تسو آیما. محمد مصطفیٰ یو سڑے دے یو انسان او دا سے انسان چې د کائنات ذره ذره دی دا هغه د حسن و جمال نه قربان شي. هغه محمد مصطفیٰ یتیم دے لوی شو بغیر د خاندانی طاقت نه، بغیر د مالی طاقت نه، بغیر د سیاسی طاقت نه. هغه محمد مصطفیٰ ولاړ دی او ټول عرب چیلنج کوي. مکې ته هم خطاب کوي، مدینې ته هم آواز کوي، یمن هم چیلنج کوي، شام هم چیلنج کوي، مصر او روم هم چیلنج کوي. او ټول خلقو ته وایي اے خلقو، اے په عربیت کې ماهر قومه، اے د صرف و نحوی او د لغت سپیشلستانو، کم کتاب چې مال رب را کړی دی، کم پیغام چې زما رب مال را کړی دی، فعتو بصورت من مثلی. عرب عجم را جمع شئ، ځوانان بوډاګان را جمع شئ، لغت والو را جمع شئ. فعتو بصورت من مثلی او په شریکه د قرآن غوندې صورت راوړئ. ټولو عربو یې مقابله کړې ده. چرته کې امریکې والو د قرآن مقابله کړې ده؟ چرته د هغه وخت عربو کړې ده؟ تا قیام قیامت به ونه کی د چا کتاب چې دومره اعلی وي
د چا قانون چې دومره اعلی د چا आवाज چې دومره اعلی د چا لا او قانون چې دومره اعلی چې عربي مقابله نشي کوله عجم مقابله نشي کوله سیاسی خلق داغه مقابله نشي کوله طاقتونو والا داغه مقابله نشي کوله هغه قانون منل پکار دی که نه دی پکار او صرف د تلاوتونو کتاب ګرځول پکار دی قرآن که د عمل کتاب صرف د تعویذونو کتاب که د عمل کتاب صرف د سقاط په ډیرې باندې د صابون تقسیمولو دوران کې یا د پیسو تقسیمولو د پاره د چکر کتاب که د عمل کتاب ناوې سره د ډولې وړلو کتاب که د عمل کتاب قرآن د عمل کتاب دی قرآن د عمل کتاب دی قرآن د عمل کتاب دی افسوس مسلمانه تقریرونه اورا او مزې ته حاصلوا فیسبوک کې کله یو بیان اورا او کله بل اورا کله یو شیر کوا او کله بل شیر کوا کله یو باندې کمنټس کوا کله په بل کمنټس کوا دا ټول کارونه کوا خو چې د رب قرآن ګورزده نه کی اے مسلمانا ګیره دې د دې د پاره پرېښې ده چې زه مسلمان یم ګیره دې سره پاره پرېښې ده پنسې دې د دې وجې اوچتې کړي دي چې زه مسلمان یم مخامخ جیب کې دې مسواک د دې وجې ایښې دی چې زه تازه اودس دې مونځ ته دې راپاره کړی دی چې زه نکاح نه بغیر ښځې ته ځکه نه نږدې کېږي چې زه د خور مور قدر زکه کې چې زه مسلمان پدې يم چې د رب قانون مې منلې ده کم قانون کم کتاب قرآن وته وي کم قرآن هغه 1.5 سپارې چې دي سوي پکې یاره جو علما به پی پويږي د افسوس مقام دی او کنه دی اے خلق علما ول د تقریرونو رنگ رنگ چلونه ورزي ډیر خيسته اوازونه ډیر ناشنا ترنمه ډیر جوشیده اوازونه سکه پستا جولې ته خیر په دغه تقریرونو نه پریوزي ستا جولې ته خیر ال پریوزي چې قرآن تکینا د قرآن درسونو کې کینا عقیده زدک او عمل زدک د قرآن او د حدیث د قرآن او د سنت علماء حقا داغي قدر وکا دا علماء الله گواه دې د دې په دې معاشره ډېر لوی احسانات دي کدا علما د دې معاشرې نه لري کې صرف لسو کالو د پاره د علما لرکا لس کال بعد ګورا س عوام بدی کالجان خو بدی ټول قادیانانی لا خیره صحیح امر ورکنه کالجان بدی نیم قادیانانی عوام بدی سر بریلیانی اور نوجوانان کشران طبقه بولی ټول کمونیسٹ او دهریانی دا ته کمی خبرې کې ستا په جبا ستا د خلینه ولی عالم ټارګټ دی ولی پټکی ټارګټ دی دا خو د غیر مذهب قوم اوازو دا خو د غیر مذهب ناروا ولی مسلمان دا ناره شروع کړه ولی د مسلمان په جبا دا خبره ده چې عالم د شر زه ولی عوام دا خبرې کوي چې علما حق نه بیاني ولی عوام نن د مدرسې دشمنان شو ولی عوام نن د منبر دشمنان شو ولی عوام نن د دین نه متنفره کیږي غلطي خو هر چا کې راتلی شي خو د غلطۍ د وجې به مونږ دین او عالم نه ټارګټ کوو په خاصو روانو په سیکل چا لیدلی دی د شاته کسانو کې هیڅ چا نه دی لیدلی دلته خو چړای زیاتی کېدی شي تاسو نه لیدلی په عام روډونو باندې خو خلک سیکل چلی کنه نو چرته کې یو سړی په سیکل باندې روانو خو کلی ګیره وا کېدی شي امیر صاحب نو څوک په سیکل باندې وو نو هغه ته شاته وکتل وته یا سری دا غټه ګیره پرې خیره او دی خدای غر کنه دا بریکونه خو په ګیره کې نه دا خو ما لاسو کې دي ګیره څه ګناه کړل نو دا الله بندا کده شر خبره وشوا دا خو انسان دی جبه خطا یو کړه ته عالم ولې ټارګټ کې ته منبر او محراب ولې ټارګټ کې زمونږ د دین د پاره اساس او زمونږ د دین د پاره تقویت د یو څو سيزونو نه ملاويږي هي کې نمبر 1 عالم دین دی څوک دی
د عالم د پاره یو شی د عالم عزت وګڼئ د عالم پریشانی د ځان پریشانی وګڼئ لږ خو سوچ وکړئ چې نن سبا په معاشره کې د علماو څه حال دی د جماعت د یو امام یا د یو مدرسې د مدرس دومره تنخواه ده چې په دې ټوله مجمع کې څوک دا نشي ویلی چې یا الله بس مام دې تنخواه ته کښېنئ ځان دپاره یو امي سړی دې ته تیار دی چې کومه تنخواه د استاز ده چې دا ستاسو شي تاسو چې دا استاد مخ راواړئ که نه او دعا کوي تاسو وایئ ګنې مونږ ته دعا کوي هغه اول دا وایي یا ربه دې قوم سره هغه حشر وکړي کمې چې ما سره کړی دی دا قوم هغه مرتبې ته ورسې کمې ته چې زه رسول یم هر عرض د علماو قدر شروع کې که عالم لغونده کې ښه شي که نه او ښه ګړی واچي ښه لباس واچي خلک څه وایي خلک وایي چې یاره بس دا وګوره زمونږ په پیسو باندې مست شو که نه پوخا چې ته ساده قوم و هغې عالم راوستو د یو بل کلي نه ورپسې ټول کلی تللی نو په ډاکسن کې ورته بر هغه په ګډېدو شو خلکو وایي چې دا دې څه کوي هغه ته وایي دا د مخکې نه د ټوپونه زه کوامه ګډېږم ځکه چې بیا ونه وایي چې زمونږ په ډوډو مست شو العرض عوام دی ته اهم درخواست دارې د خپل علماو قدر وکړي خپل بچي دې سره کښېنوئ د قرآن درسونه چې کوي د قرآن درسونو ته یې کښېنئ اور د دې علماو صحبت اختیار کې د دې علماو حقونه قرآن او حدیث دکې په دې باندې عمل وکړي کامیاب بشه ورنه ډېر لږ غونده کې ژوند دی داسې ډېر زر ختمېدونکې ژوند دی داسې ډېر بې وفایي کوونکې ژوند دی ډېر زر دا سترګې پټېدونکي دي ډېر زر دا ژبه وچېدونکې ده ډېر زر دا غوږونه به کار پرېږدي ډېر زر دی چې دا حسن و جمال به دې ختم شي ډېر زر د مال به دې ختم شي ډېر زر د غرور به دې ختم شي ډېر زر د بینک بیلنس به دې ختم شي ډېر زر ده چې په خپله به لامبلې نه شي خلک به دې لامبئ ډېر زر ده چې خپله به خپل کور ته تللی نه شي خلک به دې روانوي ډېر زر ده چې خپل لباس به اچولی نه شي خلک به کفن در اچوي ډېر زر ده چې خپله به لباس وباسلی نه شي خلک به درنه جامې وباسي ډېر زر ده چې الله ته مخامخ کېدونکې ډېر زر ده چې حساب کتاب ته مخ کېدونکې ډېره د دوکې زندګي ده ډېره د ختمېدونکې زندګي ده ډېره پانی دنیا ده په دې باندې دوکه نشي په دې لغونده کې ژوند کې خپل عقیده دې د قرآن مطابق کا خپل ژوند دې د حدیثو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مطابق کا کچرته عقیده د الله د حکم مطابق نه عمل د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دراوړل شوی قانون مطابق نه نورونو کامیابی مونشتا الته کې پښتانه وی کوي کې خودل دی او را کې خودل دی په خبره پوهیږي الته کې سړي کې خودل دی او را کې خودل دی په خاچتا سکسان وړر بیل مازو نو اغي ته چاوي چې پلان کې جمعات کې پروګرام دی مولوی صاحب برازي وړر خ بیان وکي تاسو ټول ورته لاړ شئ ناغدوه کسان د خپل بې عملۍ نه یریدل نو یو ورته داسې چل دی زه نه ځم زه داسې یریږم ته لړ شه ما ته به کیسه ووایې یا ریکارډینګ وکړه وبیرم نو هغه یو لاړو هغه استاذ بس اډو د جهنم په تذکره شروع شو چې جهنم کې داسې لړمانان دی او دا چل دی او داسې دی او هغه پوره تفصیل یې وکړو نو دا چرسی چې کله بار لړو نو هغه بل ورته وایي مولوي صاحب څه وی څه صورت حال دی وی ډېر پې زم پوه نه یم خو کیسه بدله ده ډېر پې زم پوه نه یم خو کیسه بدله ده نو ګورې رونو هلته کیسه بدله ده هلته کې دا د دنیا مالو هلته د دنیا جیداد هلته د دنیا طاقتونه نه چلیږي رونو هلته صرف قرآن چلیږي هلته صرف حدیث د محمد مصطفی چلیږي هلته تنظیم نه چلیږي هلته پاټې نه چلیږي هلته ډېر کتابونه نه چلیږي هلته د منطق نه چلیږي هلته د مولانو صغرا او کبرا نه چلیږي هلته چې چلیږي یا خو قرآن د الله چلیږي یا احادیث د محمد مصطفی چلیږي بس ختمی فیصله ده نور جګړې په مکوا علماء هم ډېر د ځان قدر وغورځو علماء هم په ډېرو غټو غټو غلطیانو کې مبتلا دي الله دې ټول علماء ته د حق توفیق ورکړي د جګړو دین خو نه و د اختلافاتو دین خو نه و په دین کې خو د فساداتو څه تصور نه و الله قرآن را لېږلی دی دپاره دی چې اختلافات ختم شي اختلافات څه دي
نن مونږ قرآن منو که نه منو احادیث منو که نه منو لږې فرقې دي که ډېرې دي الله قرآن او حدیث را لېږلي دي دپاره چې فرقواریت ختم شي نن چې قدم اخلی فرقه ده قدم اخلی فرقه ده قدم اخلی فرقه ده اے علماء ډېر د نصیحت نه ډک په ابجد و اشاراتو کې دا خبره واورئ ډېر عوام پې پویه کولو هم نه غواړو خو دومره واورئ چې د نجات لار قرآن ده او یا حدیث دی د نجات لار څه شی دی یا قرآن یا احادیث د محمد مصطفیٰ که د قرآن مقابله کې ته امام پیش کې د قرآن مقابله کې تنظیم پیش کې جماعت او پارټي پیش کې د احادیث مقابله کې خپل رائے پیش کې خپل پارټي او تنظیم پیش کې وروره نه دی دا پارټي قبلیږي نه دی دا تنظیم او جماعت قبلیږي د الله دربار کې چې قبلیږي نو څو څیزونه قبلیږي یا قرآن او یا بس پکار دا چې قرآن او حدیث زمونږ د عقیدې رڼا شي زمونږ د عمل رڼا شي عقیده زده کا د قرآن او د سنت نه عمل زده کا د قرآن او د سنت نه اتفاق او اتحاد والا سوچ شروع کا دا ممبر دا د محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم نه مونږ ته میراث کې پرېوتی دی په میراث کې اور محمد مصطفیٰ د دې ممبر نه چا پسې کنزل کړي دي محمد مصطفیٰ په دې منبر او محراب ذاتیات چیړلي دي محمد مصطفیٰ د دې منبر نه د چا د فرقې او د جماعت تذکرې کړي دي مکوته مولوی صاحب مکوا دا امت فرقو وهلې ده دا امت اختلافات زفلې ده دا امت ډیر انقلابات وهلې ده بس قرآن او سنت ورته بیان کا اتحاد ورته وخایا کم شي چې الله او رسول کړی دی بس داغه حکم وکا کم شي نه چې منع کړی داغه بدعت دي یا کړی نه دی ته کې دین وته دا هم بدعت دي ځان ته نه بچ کا دا یو صفا دین دی دا عوامو ته ورسوا او ای عوامو دې صفا دین ته راشه او کینه ورته ککینه ناستو دی دین ته او کرانلو دی قرآن او سنت ته ورونو زمونږ تباہی ده زمونږ نجات به د قرآن او د حدیث نه په بل لار کې نشتا نو عرض ما دا کو چې دا قرآن دا د هدایت کتاب دی الله فرمایي فمن تبع هدایا فمن څوک چې روان شو زما پیغام پسې اوس مونږ خو قرآن صرف الفاظ وایو او هغه الفاظ چا د تعویذ په شکل جوړن کړي دي چې دا خلکو ته شفا ورکي چا ته صرف دم جوړ کړی دی خو د الله بنده ډاکټر چې تاله دوايي درکي ا دوايي ته مړی ته جوړن دی کنه خېټې ته کوزه خېټې ته کوزه کنه دوايي د شفا لپاره استعمالو کنه دا قرآن هم شفا ده نو د ډاکټر دوايي غاړې ته نه جوړن دی خېټې ته کوزه او د الله د طرف نه راکړې شوی دوايي غاړې ته جوړن دی صرف اور صرف انصاف دی که ظلم دی ظلم دی رونو دا دن نظر ته کوس کا علم کوزی چې ته په معنا باندې پويږي دا نه چې ته عام خبرې څوک په عربی کې کوم ته وګنه دا د قرآن وي په خاطر د دې ځنه څوک ساده سړی سعودي ته تلو نو الته چې ته د دوه عربیانو جګړه شوې ده خو جنگ خدا سي ډایرکټ نه کیږي کنه اول سړی یو بل ته غوسه مو سو کی نه پس بیا بجګړه چی نو بد دې پښتون وته خپ نه راګتري دي چې دا خو دې یو بل د سوي بیا ورغ شوتره والا پولیس چې راغله نو د ته وې دې پښتون ته غلطي نه چاوه هغه چې زم په نام پوي دا لنډي پروتونه وي او درځ غرب شو اوس دومره نه پوي دا چې هغه خپلو کې کنزل کول دی خو ته وی چې عربي دا د قرآني نو داسې خو مو جوړېږي چې د خپل قرآن د الفاظو هم نه خبر د خپل قرآن د معنا هم نه خبر پکار دا درونو چې قرآن او حدیث مونږ زده کو خپل غم چې پتا باندې راغې د امام صاحب نه تاسو کا جسه طریقو کم خادي در باندې رااله د استاد نه تاسو کا کدا قرآن او حدیث د عمل لار نه جوړو نو نن جنکه لار تروتی دی او आवाज لګی میری جسم میری څنګه आवाज لګی وی زما جسم دی او زما مرزي ده چې ستا جسم دی او ستا مرزي ده نو روټه مونږ په خله باندې خورو کنه ته په بل ځای باندې وخوره او د سماته خو په بل ځای کو کنه ته په خله باندې وکا ته زما جسم او زما مرزي ده ته چلو خپل مرزي پسترګو مونږ لیدل کو کنه پسترګو مونږ سکو ته په اورېدلو کا
په وګونو باندې مونږ اورېدل کوو کنه ته په لیدلو کا دا د الله درکړې جسم دی او مرضی د چا ده مرضی د چا ده یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله اے خلق تاسو ټول الله ته محتاج نستاسو جسم دی او نستاسو مرضی ده الله لګ وخت امانت درکړې دی د نه بغواړي ما من دابه الا هو آخذ بناصيتها یوزن د سر پزمک نشتا مگر الله د اغدا سرکونډی نیولې ده یعنی د الله په اختیار کې ټول د الله د اختیار نه وته نشي ورونو دا د گمراهي چغنن په مسلمانانو ملتونو کې شروع دي کنه دي ولې دي مسلمان خبر نه دی مسلمان ته پته نشتا مسلمان دنیا پسې لګېدل دی تجارت پسې لګېدل دی خو قرآن ته نه ير دی د خپل مدرسې قدر وسره نشتا د منبر او محراب قدر وسره نشتا نه عالم او طالب علم قدر وسره نشتا نو کله چې نوم د اسلام اخلي او قدر د دین د سره نشتا ځان ته سخیال دی په کوم منډو ساري سوچ مو کړی دی زمونږ دا منډې چې څومره زیاتې شوي دي هسې دا په مونږ باندې بوج دی که نه دی بوجو نوجوان چې کله تکړه شي نو کلي کې ګرځي ګرځي بېروزګاري خیال مو کړی دی بېروزګاري که نه نو بیا څه وکړي بیا ټیکټ راوالي او بار ملک ته لړ شي اوس خو چې لړ شي هلته د کرونا کیس کې واچي او پته ونه لګي خو زک کېدي شي پته ولګي دلته ورله ښځه بچي وکړي هغه بچی دقسې بې تربیت لوی شي دی لګیا د بار مزدوري کوي کلي ته رالیږي پیسې کال کې لږ راښکاره شي بچي په سر ښکل کې بیا منډه ده کلونه تیر شو دا ګیره توره و سپینه شوه غاښ وغورځېدل اوس لسو ته پړس وی سمع الله لمن حمده چې ووایي ربنا ولک الحمد په ځای په ملا لاس دی چې وایي بېبې ملا مې ماته شوه خبره بدله ده سجدې له چې لاړ شي بیا د راپاڅېدو شان نه وي په خبره پوهېږي که نه هغه حال له راشي نو بیا کور کې کینی او خلک ورته وایي دا غټه لخته به والی او دا چرګان شړه دا د مسلمان ژوند شو د قرآن وپېژنده په دې ژوند کې صرف دنیا صرف دنیا صرف دنیا څه د ځان نه خبرې چې دا ولې مسلمان دومره په منډه دی د ځان نه خبرې تاله خو الله عزت درکړی تعالی خو الله شان در کړو تعالی خو الله مقام در کړو ولې دومره ذلیل شوې ولې دومره رسوا شوې د الله دین دې پرېښی دی رونو دا قرضونه دا پریشانې دا بیمارې دا به هله ختمیږي چې د الله او د رسول تابعدار شو د چا تابعدار شو که د الله او د الله د رسول تابعدار نشو رونو بیا خبره ګرانه ده بیا مونږ کامیابېدلی نشو بیا مونږ د نجات لاره موندلی نشو بیا مونږ حق ته رسېدلی نشو ټول عمر به دغه قرضونه وي ټول عمر به دغه پریشانۍ وي ټول عمر به دغه اختلافات وي ټول عمر به دغه جنګونه وي ځکه د الله دین دې پرېښی دی رونو دې الله رب العالمین دې مونږ تاسو د قرآن او د سنت تابعدار کي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا سوکي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا رب العالمین د کوم ماشومان قرآن مجید په ترجمه باندې ختم کړی دی یا رب العالمین تو ورته مزید دلیل تفسیر او د علم توفیق ورکړي یا رب العالمین کوم ماشومان ناظره ختم کړی دا یا رب العالمین تو ورته مزید د حفظ او د علم توفیق